دغه ابوبکر صدیق فرمایي جړل به الله تا دون عاجزی او دون انکسار او دون زاری چرته د مالدارې او چرته د لویې او چرته د مشرې سوچ مو سره نشته چې کله بادشاه شو بادشاه پشه جامې بار کړي جامې به خرڅول ټوکړې بازار ته روان دي حضرت عمر ورغه وې شکه وی دا جامې خرڅوم وی ته خو پرون مونږ بادشاه کړی د مسلمانانو نو ټیک د بادشاه منو بس کار به کوم کړم خو دا جامې به نه خرڅوم وی نه کار به څوک کوي چې د بازار کې ګرځي دا خو د خلکو کارونه غواړي وی بچی به مې سخوري چې دا کار وی تر راځه درې وستو خلک را جمع کړل وی ابوبکر خو تاسو ته پته چې خپل کاروبار د رزق برابر د پاره کافی دي خو دې خو زمون په خپل د مسلمانانو په کار کې بند کو بادشاہي مو حواله کړه تنخواه ولا مقررول پکار دي تنخواه ولا مقرر کړه یو ځل ورته بچی وای خدا ورته وی د چې ته ګور خپل کاروبار به کوو مونږ به لګه خړوړې خوړه خوراک به مو کو نو چې بادشاہ شنو سر په سر ډوړې خورو د ماشومان او الوا تل کېږي یو مخصوص الوا باغی په خول کجور او زیتون د تیلونه نو زه سوکم ما سره سدي زه خو بیت المال پیسې پتا سو نشم لګول وینه ته اجازه تو کنه استاد تنخواه کې مونږ بچت راول وی اجازه ته نو هغه به یو سو روزه ډېر روزه تنخواه کې لګي پیسې به جمع کولې بچ کولې به او ډوړې به کمه خوړه ترکاری به کمه پخوله لګي بچت راوستو یو ځلې ډوړې الوا پخکړه ابوبکر صدیق له راوړه وی دا کم ځای وی دا بستا په تنخواه کې مونږ لګه بچت کول نو دا الوام په پخ کړی ده وی سونه به بچت کولا وی را دونه بم بچت کولا وی پتاو لګی چې زما پر کم تنخواه گزاره کیږي چې تا پکې بچت کو بیت المال والی ته خطو لګوي زما تنخواه نن پس دونه نه کم کې مونږ وکړ تال کو تنخواه زیاته کې او زما کم کې تنخواه په بیت المال بوج را نشي نو هغه ابوبکر صدیق سو ناجزی کوي افسوس کده غیاوي افسوس کده وجود یو وختوي افسوس کده مرغوي او دغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه سونه لوی شخصیت حضور پاک مبارک فرمایي لو کان بعدی نبیا لکان عمر وې دمانه پس خو بل پیغمبر نشتا او ناراضي او کدوانه بخ بل پیغمبر نو عمر فاروق بم وی په دنیا کې مې دو وزیران دي یو ابوبکر او یو عمر او نبی علیہ السلام مبارک یو ځل په لاره باندې روان او ماشومان لوبې کولې اما ماشومان نبی هم خو ډېر زیات نرم دلو غصه به چاته نه کوله ماشومان او مغه خپل لوبې کولې ابوبکر صدیق ور سره راغی ماشومان او مغه شو چې عمر رضی الله عنه راغی ماشومان منډه شروع کړې په لارو کې منډه شروع کړې نبی علیہ السلام عمره وی شیطان هم تا نه تغتی شیطان چې ته ویني وی دنه تغتی او یې وی واره والا شیطانان مې ولیدل چې ماشومان سره په کوڅو کې منډه والے یو موقع کې نبی یو جنې ناسته وا او د اختر ورځ و نبی علیہ السلام مبارک ناسته هغه تنبل و د خوشاله په مقام تنبل وال کله ماشومان وینو خیر خو چې ګونګلګان وته ني تنبلی و نبی علیہ السلام دغه څه اوریده دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی نبی السلام لاسته او هغه ماشومان لګیا دی یو طرف تخپل تنبل وای دغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی چې راغی هغه چې چا تنبل وو دې تنبل لاندې کو د پاسه پکې نهسته چې نبی السلام مخ حواله عمر دی وته وی عمر شیطان هم نه تغدی دومره د حضور پاک ور سره مینا او دون محبت او د جنت زیر په دم یو ځلنا سو کرته د جنت او د شهادت د دواړو زیر په شوی دی هدي به جنت تمزیه او د جنت مقام هم حاصلی او د شهادت مرتبه هم حاصلی شهادت هم ډېره لویه مرتبه ده لیکن عاجزۍ ته وګوره یو ځل چا سمال راولېږه په غنیمت کې مریانو او ډېر زیات مالو مسجد نبی مبارک تیرا وزن عمر وتدا سے قتل رضی اللہ عنہ نو چې وته قتل نو ورکه لک فخر غوندې راغی او داسې مجاهدې ما چې دونه غنیمت مې وګټه دونه علاقه مې فتح کړه دې ورکه لګل
لوی به ورته وایو، موږ ورته لوی نه وایو، خو هغه اعجاب المرء بنفسه کې حدیث سره تعبیر راځي، یو پټې د خپل دغه ورته خوښ شو چې ګوره ما نور څونه کار رانه الله واغېسته، بس فورا صحابي ته حکم وکړو وی خلک راغون که جومات ته، څوک نه دي خبر دی نه وی ضروري تقریر به کوي. مسجد نبوي ته خلک راغون شو، چې دی څنګه راغون شو نو دی په منبر احد کېناست، وی ای خلک یو خبره درته کوم، وی زه عمر ما پیژنې؟ وی ولې دې نه پیژنې؟ امیر المؤمنین. نه یاره وی امیر المؤمنین خو تاسو جوړ کړی ما، نه مور د ګیډې نه خو زه امیر المؤمنین نه پیدا شوی. وی زه هغه سړی یم چې ما به یو وخت کې ګډې چیلې سرولې، یادم دي، او چوکه به مې په دې سټ باندې ښودې وه او په بیابانو دشتو کې به ګرځېدلم او ګډې چیلې به مې سرولې. او وی زه د هغې ښځې زوی یم. ای خلکه واورئ چې مونږ کره به د ډوډۍ درک نه لګېده، نو زما مور به غوښه اوچه غوښه چوپله. عربو کې به د فقیرۍ دپاره دا یو محاوره استعمالېده، فلانکې ډېر غریب دی وی مور یې اوچه غوښه چوپي، فلانکې ډېر مسکین دی نو خلکو به یې مور یې اوچه غوښه چوپي. وی مونږ هغه فقیران او مسکینان خلک وو چې زما مور به اوچه غوښه راواغېسته او چوپله به، او وی زه هغه سړی وم چې په شا به مې چوکۍ ښودې و ما به ګډې چیلې سرولې. وی ما اوس مو پېژندم چې هغه یم که نه، دا هغه سړی یم، د خطاب زوی یم. دا خو د نبي علیه السلام برکت دی چې ما ته خلک سړی وایي. خلکو وی دې پسې به تقریر کوي، وی ښځه خدای مو بخو زه خپلو کورونو راکوش یو سړی والله وی دا خلک د سره راغونډ کړل، وی دا مې ورته دا ځان ښه وکنه چې زه څوک یم، خپل زوړ حالت مې ورته و. مونږ خو وی ته به څه تقریر کوې او څه ضروري خبره یې دا به کوې، د دې خبرې څه ضرورت ته چې تا دا خبره کوله. وی دا غنیمت راغی او دا اسونه او مریان پکې وو، نو چې ما ورته وکتل نو ما ته دا خپل ځان داسې یو پوټې لغوندې اوچت ښکاره شو. ما وی چې عمره دونه خو نه ورېږه چې دا خلک راغونډ کړم چې دا خپل قبر دې ځمکې له روبرو، زه خو ډېر کمزوری سړی. دا حقیقت دی رونو. که دا سپینه جامه ته اغوستې ده دا چا در کړې ده؟ الله. که د نه اوس وغواړي الله گواه دې قسم در تخرم که وغواړي که دا مال دولت دې بېګا تم پاتې شي، داسې مو ډېر لیدلي. او که دا بچي در کړي چا در کړي دي؟ الله. که وغواړي په دې چرګانو چې الله مرض راوړي په یو ساعت یې بېغمه کي که نه کي، او ډېره مو لیدل چې په یو ساعت ورته دا بچي راوپرځېږي ختم شي. که وغواړي څه دی نه اخېستې شي. او د عزت چا در کړی دی؟ الله. دا هم الله را کړی دی. که وغواړي د عزت سړی به دغه ځای کې خلک بې عزته کي، چا سره سترګې نشي لګولی. او که دا کارخانه ده او که دا مال دی او که دا ځمکه ده او که دا موټر دی او که دا دولت دی او که دا هر څه دي، دا الله در کړی دی. مال سره بم قبر نه کې عاجزي به کې. یو لوی بزرگ تیر شوی دی په هندوستان کې، لوی بزرگ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه، قطب مینار سره د هغه لاندې قبر دی، قطب مینار سره ډېر لوی بزرگ د زمانې تیر شوی دی. سب تاریخ لیکي چې سوونه زرګونه خلک هندوان او سیکان الله ذوالجلال د هغه په لاس مسلمانان کړي دي. ډېر لوی خلک و د هغه مریدان او په هندوستان کې چې د هغه څومره مریدانو په دغه علاقه کې نو دومره د بل چا نو. نو چې وفات شو نو وي دا دونه دنیا جنازې لراله چې د شمیر نه اوتې خلکو ټول علاقه داسې ښکارېده چې لکه د انسان سرونه او سرونه دي. جنازه کېښودی شو نو یو سړی وي پاڅېده، چې پاڅېده نو وی چې یاره د دې زمونږ پیر صاحب ما ته یو وصیت کړی دی، هغه وصیت اورول غواړم. وی شور او شغرب او جنازه په دومره ګڼه کې کېدل ګران کارم دی. وی خلک غلی شو چې دا به څه وصیت دي. وی ما ته بختیار کاکی رحمت الله علیه دا وصیت کړی چې با جنازه به هغه سړی کوي چې هغه کې 15 صفت دی. یو صفت پکې دی چې په خپل ژوند کې تکبیر اولا تکبیر تحریمه ته نه پاتې شوی، امام پسې تکبیر تحریمي لزم رسولي. دویم پکې دا صفت بی چې تهجد به نه قضا کړي په خپل ژوند کې. دریم به پکې دا صفتی چې د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته نفل به نه پرېښي، ځکه دا ضعیف سنت دی چې دا سړی کوي دا نور خو خامخا کوي. تهجد به نه پرېښي،
تکبیر تحریمه به امام پسې نه پرېښې او د مازدیګر نه مخکې چې دا کم 4 رکعاته دي دا 4 رکعاته به همیشه د کړي. یو دا چې هر شپه به د الله ته جړا کړي، یو شپه به په داسې نه تېره شوې چې د الله ته جړا نه کړي. یو 5 رانه بل هم د قرآن ير شو دی وخت کې وی خلق غلی شو چې خدای پاکه دا صفتونه بچا کی. یو 5 دا چې غیر محرم ښځې ته پردی ښځې ته به په خپله زندګۍ کې نظر نه کړي. خلق حیران شو چې داسې سړی به څوک وي. ویلې کې یو سړی راپاڅېده او چې کوم سړی راپاڅېده د پولیس والا ته مخکې رستو کېږي، خلکو ته خو یې شا ده وی راغی. وی چې راغی څنګه نو قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه نه کفن د مخ نه لرې که وی حضرت په خپله خو قبر لذي خو ما په خلکو کې رسوا کې خپله قبر لذي ما رسوا کې زه دا وصیت ستا شوی دی او دا دې خوښه ده نو دا چې نظر باندې زه کوم. او بیا خلکو ته چې مخ کړې د زمانې بادشاه شمس الدین التمش بادشاهي وقت شمس الدین التمش وی جړل وی ما خدا خبره پټه کړې وه زما دې پیر وصیت کړی دی چې با سړی دا سړی جنازه وکړي نو که په دې صفاتو بل څوک یې راشه کوي نو دا صفات ما کې شته. ما په خپله زندګۍ کې تهجد نه دی پرېښی چې کله بالغ شوی، ما نه په خپله زندګۍ کې تکبیر اولا نه دی پوت شوی، ما نه په خپله زندګۍ کې د مازدیګر نه مخکې سنت نه دی پاتې شوی، او په خپله زندګۍ کې ما پردی ښځې ته نه دی کتلی. بادشاه د زمانې دی او داسې شپه په ما نه راتېره چې ما الله ته جړا نه راکړې چې خدای زه څه شیم دا بادشاهي خو تا راکړې ده او په زور دې راسپارلې ده. دا به هم نه وی چې مال او دولت سره عاجزي نه کېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه څونه مالدار، حضرت عبدالرحمن ابن عوف څونه مالدار. عاجزي د دې خبرې نوم نه دی. لویي به نه کې بس ځان ته به لوی نه وی، ځان ته به عاجزه وی، مال باندې بروسه به نه ساتي چې هو زه خو مالدار سړی یم ما سره خو دومره دولت دی هر څه کولی شم. اسم نشي کولی. د چا د کم سړي په خېټه کې چې 3 منه غول پراتی هغه څه کولی شي؟ خېټې خو زموږ د غولو ډکې دي. یو سړی چې ته مجلس کې ناست و چې کبرجن شانتې و دا نیکانو خلکو مجلس کې چې ته ناست نو اوړېده کله په یو خپه کېده کله په بله خپه کېده کله شاته ګوري کله مخکې د پاڅېدو لار ګوري خو د پاڅېدو لار نشته میانځ کې ګیر دی. هغه عالم پې پیش وه نیک سړی خلکو ته ویدله لږه لار ورکې د ده بس ضرورت یې د غریب وی ده لاړ شه خو بیا راشه بار ته ووته واپس راغی چې مجلس خور شوی دی خوا راشه وی تا ولې دا اوچت ښکته پورته کېدې را کېدې وی یاره جي حیا راځي غږ درته نشم کولی وی زه را باندې پېښ شم طالب باد درغلی پېښ هم در باندې باد درغلی وی صاحب بالکل باد راغلی ټینګېدی نه شوم او پاسېدی هم نه شم چې خدای اوس خلکو مخکې رانه باد چې ته ونه ځي مړه وی کم سړی چې د باد ورته د ټینګې نه دی هغه به هم لویي کوي په څونه کبر رالی د هغه ځای نو پنسې د راښکیو د منځ کې کېناستې باد ورته د ټینګې نه لږ غوندې باد د په خېټه کې غوټه دي ټول مجلس کې د نوار پارخطار چې خدای څوکم نو چې باد ورته څوک ټینګې دی به هم لویي کوي وایه داسې انسان دی که نه دی؟ هر انسان داسې دی. معمولي غوندې دسمات راشي ځای ته نشي رسولی کله سړی په پرتوب کې موبېږي لږ د په غاښ در لاړ شي د نه په کور کې څوک خوب نشي کولی د انسان به هم کبر کوي. مال به د سړی خو په مال به ټوپونه نه وی دا به نه وی چې دا مال به ما بچ کوي. عزت به دې وي خو دا به وی چې دا الله راکړی سبا یې مغشتې شي بچی به دې وي پیدا رانه سبا غشتې شي الله بادشاهي به دې وي بروسه و پې نه کې دا رانه سبا الله غشتې شي دې ته عاجزي ویل کېږي. نو قرآن حکیم کې الله فرمایي یا ایها الناس اے خلقا انتم الفقراء الى الله ټول الله ته ګورې محتاج یې فقیران او مسکینان یې الله ته محتاج یې والله هو الغني الحمید الله غني دی چا ته ماجت نه لري او د ډېرو ښکلو صفتونو خاوند دی. یقینا دی که نه دی په موږ بیماري راځي په الله نه راځي دی خپل صفت شو په موږ مرګ راځي په الله نه راځي دی خپل صفت شو موږ له ستړیوالي راځي الله له نه راځي دی خپل صفت شو موږ له بدرنګتوب راځي الله خشته دی بدرنګتوب ولا نه راځي دا د الله خپل صفت شو موږ له عجزوالي راځي الله د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند شو. ان یشأ یذهبکم که الله اوغواړي تاسو به ختم کړي ویأتي بقوم جدید نوې براولي او که ته دا به څنګه وما ذلک علی الله بعزیز الله وی دا په ما څه ګرانه خبره نه ده په سکندونو کې کولی شي.
نو موږ ورونو ډېر زیات محتاج یو. الله نه به هر وخت تمم کو یره بم کو. ګورې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي په یو موقع وی که چرته د قیامت پر الله اعلان وکړي چې یو کس جنت ته لاړ شي باقي د ټول جهنم ته لاړ شي بالفرض، ټول دنیا د جهنم ته لاړ شي یو کس جنت ته لاړ شي، وی ابا زیما وی د الله نه مې دونه امید دی. او وی که دا اعلان وکړي چې ټول جنت ته دی یو کس دوزخ ته دی، ابلیس تم جنت ته دی بالفرض، ابو جهل دم دی، ټول دی یو کس به دوزخ ته دی، وی یریږم به ابم ویم چې دا به زیما. خوف او رجا وته وی الله نه به یرم کې او د الله نه به تمم کې. اوله نطفه واخره جیفه وفيما بينهما حامل للعذره. اول د انسان نطفه د ګنده، اخر د انسان مردار ده چې په قبر کې پریوزي، که نیک و خو ډېره ښه ده، که نیک نو په د چنجو جاله ده، او په دا مابین منځ کې څه دي په دا خېټه کې ګندګي ځان سره ګرځي. زما وروڼو مونږ پیدا د خاورې نه یو، مونږ کې عجزي به وي، لوی به نه کوو. بس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. تاسو الله ته محتاج یې، فقیران یې، مسکینان یې، پلاران نه یې. دا الله پشان کې پلاران نه یې، لوی او کبر به نه کوي. الله محتاج دی، الله محتاج نه ته محتاج. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حالات میں قتل حیران شم کہ خدای پاک دے انسان لکم مقام ورکړی دی. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم څومره محبت دی انسان سره، دومره مینا چې څومره زه ګورم. یو ځل د نبی علیہ السلام مبارک نه چاته پوښتنه کو، وی د الله رسول بیبیانو کې درته ګران څوک دی؟ بیبیانې خو یې ګڼې وی عایشه. او په سړو کې درته زیات ګران څوک دی؟ وی د دې پلار ابوبکر. نه خپل تر یاد کړه عباس، حالانکه بل یې په خپه شوی دی چې لږ ضرر رسول دی، وی عباس خو د پلار په ځای دی، وی د ده به قدر کوي. او نه د خپل ترزوی په دې مقام یاد کړه، نه بل یاد کړه، نه بل یاد کړه، حالانکه د ټولو مرتبه شته. ټول د نبی علیہ السلام رشتہ داران دي، زمونږ د سر تاجونه دي، لیکن وی څوک د خوښ دی؟ وی عائشہ. په بیبیانو کې وی په سړو کې څوک زیات؟ وی ابوها د دې پلار ابوبکر. دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت تی ورسرا. او یو مقام کې فرمائی دا حضرت بلو زمون په ترمذی شریف کې غالبا تیر شو، یو حدیث کې تیر شو چې دا حضرت عمر او د ابوبکر صدیق یو بل سره لږ غوندې اختلاف راغی، خامخا پر ورولې کې خلک کله جګړې کوي. عمر ته لږ غصه شو، نه ابوبکر صدیق نو عمر ته خپه شو، بیا رضا کو ایمان غلطی شو ما معاف کا. نو عمر خپه و خو لږ جذباتي مو اته کور ته لاړ. نو حضرت ابوبکر صدیق ورپسې کور ته ورغی چې سړی مې خپه کړی دی، خوشحالو مې. نو چې دی ورغی هغه په دروازه دننه شو، نو عمر د دننه نه دروازه ورته بنده کړه رضی الله عنه. ابوبکر صدیق خپه شو چې سړی خو زه رضا کوم او دی خو ډېر خپه دی، نه رضا کېږي، کور کې رانه ننوته او دروازه یې بنده کړه. دا به څه کېږي؟ لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جومات ته. حضور پاک مبارک مرګرو سره ناست و چې ابوبکر خپه دلګیر را ور روان دی چې ما خو عمر خپه کړی دی او ما نه خو راضي نه شو. نبی علیہ السلام مرګرو ته وی دا سړی چې را روان دی چا سره جګړه کړې ده، وی مخ نه معلومیږي. هلته عمر فاروق رضی الله عنه ستومانه شو، دا مې څه وکړل؟ ټیک ده چې زه ابوبکر صدیق خپه کړم، خو بیا رضا کولم، په کار دی چې رضا شوی و سره. نن فورا نبی علیہ السلام لراغی، ورته پته و چې ابوبکر به عمل ته تلي. دی راغی، چې راغی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته دغه کوي، وی صاحب دزه خپه کړم او بیا زه رضا کولم، او چې زه رضا کولم نو زه ته کور ته لاړم او دروازه مې بنده کړه. اوس نبی علیہ السلام لپکار دا و چې نسبت ابوبکر ته ویلو چې یاره نه به دې خپه کو، او بیا به عمر ته ویلو چې عمر خیر دی چې رضا کولې نو زر به رضا شوي. دا طریقه وکنه. لیکن نبی علیہ السلام مبارک سوی فورا وی تاسو زما دا مرګري په قلار به پرېږدئ؟ ابوبکر یې دی دی به معاف کې، دی به په ارام پرېږدئ؟ ولې دته تکلیف رسوي؟ چې دا خبره وکړه او نبی علیہ السلام مبارک غصه شو. او یو وخت هغه
چې تاسو مال الله پیغمبري راکړه نو تاسو ټول وی کذب ته دروغ وی او دی ابوبکر وی صدق ته رښتیا وی یو دماته وی ته رښتیا وی لومبه په مومن په انسانانو بالغانو کې خو په نبی رسول الله ایمان حضرت ابوبکر صدیق راوړل دي نو چې مال الله پیغمبري راکړه نو تاسو ټول وی کذب ته دروغ وی او دا یوازې ابوبکر او چې د وی صدق ته رښتیا وی د په ایمان راوړل دي معاف پکې پرې به ده ابوبکر صدیق لکه وی چې نبی اسلام عمر ته غصه شو وی دا الله رسول غلطی زما وا ما غلطی کړې ده ګوره غلطی زما وا او سره راغی نبی علیہ السلام فرمای دی به پرې ده معاف به کې ولې دا تکلیف ورکوي غلطی ته شو معافی غواړي عمر ولې نه معاف کو دروازه دی ولې ورته بندول او حقیقت هم دا ده د حضرت ابوبکر صدیق په شان کې لیکي چې کم وخت کې د مور نه پیدا کېده یو غیبی आवाज شوی د مور نه پیدا کېده مور ته یو غیبی आवाज شوی یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اے دا خدای وینځي دا الله وینځي په تحقیق یو خبر اوره یو پاک بچی الله درکې دا غي زیری قبول کا غیبی आवाज وته کېږي دغه وخت نبی علیہ السلام د نبوت داوم نه کړی ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء صدیق اسمان کې ردنم بصدیقی وبمحمد فی الغار رفیق یو سړی به محمد صلی الله علیه وسلم داغه د غار مرګری به وای دین هغه ته مرتبه بل کې دي نشي کې حیران شي سړی د تبوک د غزا متعلق چې کله نبی رسول الله مبارک چنده غونډوله jihad د پاره چې پیسې راغونډه کې د هرقل د روم د لوی سپر طاقت سره jihad دغه لزو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر مال مشهور قصه دومره مال راوړل چې ټول څه کور مندل راوړل نبی علیہ السلام مبارک ته تپوس کوي ابوبکر څونه مال دی او عمر نیم راوړل عمر فاروق دنن بده نمبر ولم ځکه د مالدار نن ما سره پیسې ته ابوبکر سره نشتا مال راوړل په میدان کې خود مال کوي ډیرو غاړه کې ناسو چې نمبر بولو عمر دې خوارا چې څونه مال دی راوړل وې سیب ګټ نیم می راوړل او نیم می بچو ته پرې خو ابوبکر صدیق له نیم مال او غیر راوړل نو ابوبکر څومره دی راوړل وې دا الله رسول الله چې می کور کې مندل ټول می راوړل بچو تر سپری خودل الله رسول چې الله شته غم دی چې دا الله رسول ته غم دی دغه وخت کې حضرت ابوبکر صدیق د ټاک دا غټه کپڑا چې کومه ده د درنه کپڑا حالکه په ګرمه کې درنه کپڑا چول ګرانه ده درې نه چې د خلک په پاسه کې نه ټاک د سکولونو کې چې خلک په کې نه دغه څه غټه جامې چول ټوکړې وته لګېدلې غریبی ده حضرت جبرئیل علیه السلام د انسان په شکل کې راغی اقصد د ټاک جامې چولې ده او شلیدلې ټوټو والا جامې چولې ده نبی علیہ السلام مبارک ته جبرئیل نن سي جامه کړل هغه خشته شکل د حضرت جبرئیل عموما بدا دحیه قلبی غند شخص په شکل راته دحیه قلبی رضی الله عنه په صحابه کې خپل سره نن دې جامه څنګه چولې ده وې د ابوبکر صدیق ادا الله ته خوښ شوی ده الله اعلان کړی د فرشتو ته چې نن روز به د ابوبکر شان جامه چوي ما ځکه دا جامه غوسته ده دومره الله تخوخ انسان دومره الله تگران انسان دغه رنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره الله تخوخ انسان یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله حضرت ابوبکر وی چې کلم زه د نبی علیہ السلام سره ما ملاقات کړی دی نو یې ماته مسکا کړی ده ماته چته پتندې ګونجې نه دی راوسته ما متخندلې دی او ماته مخندلې دی داسې مقام نه دی راغلی او یقینا د دین د پاره او د اسلام د پاره ډېر انتهایی قرباني هم کړې دي کنه لومبه مؤمن په نبی علیہ السلام لومبي ایمان په بالغانو کې ده چې نبی علیہ السلام مبارک ورته ابوبکر دا خود یارانه دوستانه و د ماشوموالي لکانه وی چې ما ته الله نبوت راکړ څنګه دی خو خدا امنتو بک بس نن مې در باندې ایمان لا سره دی ځکه او صدیق وته لومبه تصدیق د پیغمبر علیہ السلام شک و شبهه پکې نشته ما ته معلومه چې درشتیونه دروغجن خو نه خبر خلاص او بیا د پیغمبر علیہ السلام نه دی جدا شوه د هجرت په سفر کې صحابه ټول رخصت کړل د مدینه شریفه ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغه الله رسول زما اراده د هجرت کېږي څنګه حکم اجازه راکا وینتی سارشه وی ولې سیب وی ما سره بځي تو ما سره هجرت کې دا ډیر ادباری مرګري وي چې هغه ځان سره څوک پاتې کوي د ټول ادباری وي
دا ځان سره پاتې کړي، جاسوسي را باندې څوک نه کړي، او چې نه پیسو د وجې نه د دشمن سره میلاو نه شي، اعتباري پاتې کېږي. بس د فوراً دی پوه شو، وی 2 خانې مې واغېستې، هغې له مې د کیکر پاڼې ورکولې، د دې غټ کیکر چې دا سربي شي، هجرت له تیارې شي. ورلم نبي علیه السلام نه چې صاحب 2 خانې مې دي، یو مې تاسو له ده او یو ځان دپاره، دا یو مې تا له درکړه. نبی علیہ السلام وینا زبیدنا اخلفو پا پیسو، وینا سیبا غشت میں تالا دا، وینا اما بغیر سمن فلا، بے پیسو بنا لم، دا با پا پیسو اخلم. دیکھ دا نبی علیہ السلام دا حکمتو چی ریلوے سفر دے ادرے گا پخپلو پیسو پساروی حکم چی مالا ملا ریلوے جر راکی. غلام سرد ابو بکر دی او لار خودون کی چی کم سڑے پکرینی ولے دے چی مونگ دا دریاب پا غالا مدینی شریفی تبو دی داغت تنخوا ابو بکر ورکلا کری آغا ورکلا. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گرمی پا وقت کے دیکر اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا سے وقتو چی گرمی وا عموماً خلق دا کورنا نراوتے دل. اخرج من عندک صوب دا سری ادا کوٹین بار کی و پتا خبر در سرکم وی سیب نور سوک نشتا، یو عائشہ دا یو اسما دا. وی خما تخو اللہ اذنو کو حکم نو کو چی ہجرتو کا. وی گوری ما بدان سر بوزے وی انتا با بوزو کل بزو وی بتا میں انتظار کو بیگالا برازم سیب چرتا بزو وی بس دا با درست درتا وی. دشپے نبی علیہ السلام مبارک روتا او د دنیا دے کافرانو میٹنگ کرے دے، سمر سخت وقت دے، سمر غٹ غٹ مشران دی ټول پکې جمع دي، دارالندوه کې، دا په مکه مکرمه کې. څوک د سره څوک پې جمع دی نیسو وینا غټ قوم دی، شیطان پکې دی، نجدی دی، یو مشر شیخ په شکل ناستو دی، وینا ډېر لوی قوم دی، که تاسو گرفتار کړه نه به اخلاص کی. وی د وطن نه به شلو، وی داسې خوږه خوله خدای ورکړی چې هلته به ځان سره خلک ملګري کې در باندې حمله به وکړي. وی مړ به یې کړو، شیطان پاسید وی ډېره بهترینه رایه ده، خو یاره چې تاسو دې وجنې نو ډېر لوی قوم دی، بدل بدنه والي څوک به وجنې. وی ټول به په شریکه پې حمله وکړو، قوم به د چا چا نه بدل اخلي. وی زنده باد. شیطان وی دا بهترینه خبره ده. راله الام په دقه شپې د نبي علیه السلام د کور مبارک نه ګیره واچول. نبی علیہ السلام مبارک حضرت علی صاحب سملو په خپل بستر، وی ما سره پردې امانتونه دي، ګورم دغه کافر امانتونه، خیانت پکې نه کوي چې ښه تاسو په معاملې کوئ ودرېږه مال مې دنه قبضه کړی دا خو به در نه کړم. وی ته به سبا پاسې د امانتونو به فلان کې فلان کې له ورکړي، چاته غږ مه کوه چې مونږ کوم خوا لاړو. وی چې راووتمه او ځای په ځای راته د مکې چې څومره کافر تورو په لاس ولاړ دي خاورې راواغېشتې د الله په حکم د جبریل علیہ السلام په وینا، او په هغې باندې دا کلمات وی چې سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم صم بکم عمی، دا شاهت الوجوه هغې چوف کړل او وی ویشتل. الله هغه شګې خاورې د کافرو سترګو ته ورسولې، هغې سترګې مګل شروع کړل لکه بزول چې راشي او د خلکو سترګو کې خاورې واچوي، هغې سترګې مګلې او نبي علیه السلام مبارک ته نیغ لاړ، اړو وینې لیده. ابوبکر صدیق دی چې ځان سره یې څومره سخت وخت دی، د دشمن د کلي نه وځه او دشمنو محاصره کړی تورو په لاس، او بیا هم دغه د ابوبکر صدیق ورسره خوشحاله دی او ځي غار ثور ته، د مکې مکرمې سره نږدې یو غر دی، هغې غار ثور ته ځي او ډېر سخت غر دی، اسان هم نه دی، تقریبا 2 میله څه کم و بیش مزل دی پکې، اوږد غر دی ډېر لري. هغې ته وختل جلال الدین سیوطي لیکي په خصائص کبرا کې چې هلته غر ته وختل قسم دې سړی یوازې نشي ختې. زه پکې ختلې ما ډېر مخکې، اوس نشم ختې، چې مخکې تلې ختلې ما په دومره تکلیفونو چې د حد نه وتې لږ به ختم او کېناستېدم به، لږ به ختم او کېناستېدم به، آسان کار نه دی، یوازې څوک نشي ختېدم، اوبو بوتل ځان سره څوک نشي ښایولی. او چې څه منځ یې وختل ابوبکر صدیق ورته وایي د الله رسوله وایي دا کافر به راځي قدمونو نه معلومات به کوي، دې سره داسې خلک شته، نو داسې وکړه چې ما طرف په اوږه شه، چې دې په اوږه وخېږو. نبي علیه السلام یې ځان ته په اوږه کړ نو د غار د خولې پورې یې اوبه کې څوک داسې. او واقعي هم دقسې وه چې کافر رالل او هغه قدمونه یې کتل وي دې ځای پورې، خو یې قدم شته او دې نه مخکې نشته. او بیا غار ثور کې 3 شپې تېرې کړي دي، 3 شپې، او دا حضرت ابوبکر ورسره دی او څنګه ورسره دی
د نبی علیہ السلام مبارک ډډه والد د ابوبکر صدیق سینې ته. جلالدین سیوطي لیکي چې دې غار ته څنګه ننوتل، هغې کې سوړې وې. وی صاحب ته لږ صبر وکړه، دا غار را پاکومه د خاورونه، دا سوړې بندوم چې تمار لړم مچۍ پکې نه، ډمبره پکې نه. نو هغې کې ځای په ځای را وړې وړې ټوکړې ورکړې. یو دوه سوړې پاتې شوې، هغې کې خپله پونده کېښوده. وی راځئ صاحب دننه پکې چې تمار دی هغه په دې سوړه راته راوته، ته د دې خپلې ټک ورکړی. او تاسو ته پته ده دا مشران وي د دشتې مار چې که نه وي د هغې زهر ډېر خطرناک او تېز دي. دې خپه نه لر کوي، بیا ټک ورکړی دی. دې هلک کې سوچ کوي چې که دا خپه دې خوا کم، خو دا مار چې ته رو نه ځي. او نبي علیه السلام ونه خوري. زار و قطار دا اوښکې په دې سترګو را روانې دي. د نبی علیه السلام په دې مخ پرېوتې، هغه ودرې وسو. ابوبکر ولې جاړې؟ وی صاحب دې غار کې څه دي ویې خوړم. وی ته دې خوا که خپه، وی ته ونه خوري، وی ته ما پرېږده. فوق پې دې خوا که مار دومره چجو واله را نیغ شو. ولېږه تا سره وروستو خبره کوم دا ملګري دمومه. وی خپه دې را دې خوا که. نو خپلې لاړې مبارکې را واخېستې او د ابوبکر صدیق د پوندې نه یې تاو کړې. نو دا دې دی چې راشم د اړه وجود مې ورپي. دا کمې لاړې وې د حضور پاک د مبارک خولې او د ابوبکر د خپې نه تاوی. دا څونه قیمتي خپه وه. وی قسم مې دې په خدای وی ابوبکر صدیق وی چې د نبی علیہ السلام ګوتې او لاړې مبارکې زما خپې ته رسېدل، وی ما وی چې مار زما په د خپه ژبه قدرې م نه راوالې، در څه ختم. او هغه سینه کومه مبارکه سینه ده چې د دواړو جهانو مبارک سردار دې ورته ډډه والي. جناب صحابه ډېر لوی خلک دي. ابوبکر صدیق ډېر لوی شخصیت و. او جناب بیا قصه اوږده ده هغه واقع چې ته بل وخت به درته ووایم. زما خپل غرض دی پکې، غرض د راځم. څونه مبارکه هستي. الله حفاظت هم دغلته کوي که کافران رالل او الله د غار په دې خوله کې بوټي زرغون کړ او کمترې رالې پکې فورا جاله جوړه کړه، ګې پکې واچوله او جولاګي راغی، هغه پکې هغه خپله کډی وویسته. لیکې رالل اوس ګوري متیازې چې کوي دې غار ته یې مخ کړې. ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله کافر خو که لږ سرښکته کي مونږ به وویني. وی مونږ ته ګوري. وی نه غتې دې تا ته به مخکې متیازې کولې. یو کافر بل ته وی دې غار کینی، بل ورته وی خدای دې بې خو باسه په دې کې خو ستا د نیکه نه مشره اونه ولاړه ده چې دې ننوتېدل دا اونه به نه ماتېده او د جولاګي دا جاله به نه روانېده او دا کمتره به نه پاسېده. دا ټولې خبرې دوی واورېدې. ابوبکر صدیق فرمایي که نه کہ نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي لا تحزن ان الله معنا اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. دو کسانو او غار کیو. اذ يقول لصاحبه لا تحزن، لصاحب الغار نو چې د غار مرګري تا، لصاحبه خپل دوست وي لا تحزن ان الله معنا. ابو بکر ونه یریږي الله مونږ سره دی. فأيده بجنود لم تروها. دا سه لخکرو باندې الله امدادو کو چې تاسو په خواب او خیال کې نه تیریږي او نه تاسو لکه غلط دي شي جولاګي باندې او په کمتره او اونه الله پیدا کړل. درې ورځې پس روان شو. مرګري دې ته وای چې په لاره سمن لاړل او یو شواروز مزل وکړو، بل ورځ مزل وکړو. یو غرمه ده او ګرمي دی، یو ځای کې یو ګټه پرته ده. دا هغې ګټې سورې دی. د عربو ګرمۍ نه هم خدای ساته، ډېره سخته ګرمي په عربو کې. ځای په ځای بوډونه لګولي ایاکم ضربات الشمس، د انور د ضربو نظر ساتئ. د انور داسې تودی هلته په ګرمۍ کې. او بیا د ګټې سورې به لا څنګه سوري. ګټه خو چې ګرمه شي خو بنده ورسره ټینګېدی نه شي، خو بل څه شته نه. وی د الله رسوله وی دا ګټه ده، نو که دې خوښی کې دی کې درته څادر واچوم وی بوټې دمه شي. یو شپونکي وم دې ګټې لره روانو. وی ما زر څادر واچو، نبي علیہ السلام مبارک ته مې ځای برابر کړه چې صیب د دلته سمله او زه لاړم هغه شپونکي پسې. وی ما ورته چې لکه څوک یې؟ پلان کې یم. دا ګډې چیلر چا دي؟ وی دا د فلان کې دي. وی مې پیژنې چې دا کوم سړي دي. وی مې چې اجازت ته شته چې لږ پیراله راکړې؟ وی بالکل. وی مې چې ښه یو چیلر راله شه غلاز ولا وسنډره دې شګونه. وی هغه غلاز وسنډل او دا هغه چیلر نه پیره وستل. وی ما ځان سره یو لوښی د کور وړو د نبي علیہ السلام د پاره
چې هغه پکې اوبه مو بس کی. وی هغه لوښې مې کیپی واچولو او اوبه را سره وې، هغه اوبه مې پکې ورواړو چې لسی مې ترې جوړه کړه. وی رالم نبي علیه السلام چې د انور واوړېده نو مې راویښ کړ چې د الله رسول کپی مې دله برابر کړ کسکې. وی هغې وسکل. وی ډېر زیات پې خوشحاله شوم. ابوبکر صدیق وی مې چې ځو نه؟ وی زه چې ځو. پیاده سفر د نبی علیہ السلام مبارک اور وزی یا لس یا سورلس اختلاف پکې د علماء شته د مکې مکرمه تر مدینه منورې پورې. نو نبی علیہ السلام به قدر نه کوي. یوازې دا موقع نه، هر موقع کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکلیف راغلی دی په خپل سر یې اوچت کړی دی. کافرو که نبی علیہ السلام مرې ته څادره چولې دی د ور منډه کړې دي. یا د خدای ظالمان څه درته وایي؟ اتقتلون رجلا یقول ربی الله، صرف دا درته وایي چې رب مې الله دی، نو په دې وجه نه هر ځای کې دفاع کړې ده د نبي علیہ السلام، هر ځای کې د رسول الله مبارک قدر کړی دی، هر ځای کې ورسره خپله مینه محبت قایم ساتلی دی، هر ځای کې په خپل خفګان کړی دی، او هر ځای کې د خپل اولاد او خپل بچي قربان کړي دي. دومره لوی شخصیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مقام کې فرمایي وی جمعات ته چې چا دروازې دي دا به ټولې بندې کړي. جمعات ته خلکو دروازې د خپلو کورونو نه کړې وې چې د چا کورونه جمعات سره نږدې وو، نو په نږدې به په دروازه جمعات ته راتلل. وی زما جمعات ته چې د چا دروازې دي ټولې بندې کړي، سوا د ابوبکر د دروازې نه دا دې کولوي ټولې بندې کړي. او که چېرته به نبي علیه السلام نو په موقع نو حکم به وکړو ابوبکر به زمانه پس مونځ کوي که زه رانلم. او چې کله د وفات بیماری ده، د وفات بیماری د تلو جمعات ته نو خلکو انتظار کو ورته، او نبی علیہ السلام د پاسېدو نه دی. وی په ما اوبه راواړوئ، صحابو پې اوبه ورواړول. وی بیا نو چې بیا پاسېده نو بیا بېهوشه شو. وی په ما اوبه راواړوئ، بیا پې اوبه واړولې، نو چې بیا پاسېدل نو بیا بېهوشه شو. وی په ما بیا اوبه راواړوئ، نو چې بیا پې هغې اوبه واړولې، چې بیا پاسېده بیا بېهوشه شو. چې هوش کې راغی وی جمعات کې د خلکو څه حال دی؟ وی صاحب د مانځس ته انتظار کوي. وی زه نشم وته بیمار یم او د تکلیف ته پاسېدی نشم. ابوبکر ته ووایه چې خلکو ته منځ وکړي. عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته وایي د الله رسوله زما پلار ډېر پړه نرم دله دی، او ستا په مسله چته ودرېدی شي، او که ستا په مسله ودرېد جاړي به مونځ نشي کولی. عمر ته ووایه چې هغه منځ وکړي. ورته ابوبکر ته ووایه چې مخکې منځ وکړي. هغه ورته بیا وایي. نبی علیہ السلام ورته بیا فرمایي ابوبکر ته ووایه چې مخکې منځ وکړي. او ورته بیا وایي عایشه بیبي وی صاحب زما پلار ما ته معلوم دی که نه جاړي، ستا په مسله نشي ودرېدی. یاره خو تاسو مغه د یوسف علیه السلام د زمانې ښځې نه یې، هذا نه څونه په تکلیف کې و، زما خبره نه منې. شب ابوبکر ته ووایه چې مخکې منځ وکړي. د نبی علیہ السلام د بیمارۍ په دغه 19 ورځو کې تقریبا کم و بیش چې څومره منځونه کړي دي د نبی علیہ السلام په مسله چاک وکړل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او یو مقام کې عجیبه غوندې روایت د حدیث د سړی حیران شي. نبی علیہ السلام مبارک ودرېده، یو لاس ته حضرت ابوبکر ونیو د ښي لاس نه، او د ګس لاس ته حضرت عمر ووینه رضی الله عنه، دواړه د لاسونو نه ونیول، او صحابه کرام ناست دي. وی هاکذا نبعث یوم القیامه، وی د قیامت پر ورځ به د موږ د قبرونو دقسې پاسو، داسې به پاسو. دا ښي لاس به مې د ابوبکر نیولي او دا ګس لاس به مې د حضرت عمر نیولي. دې نه لوی منقبت بل کېدی شي. مونږ خو یېرېږو که نه چې خدای قبر به م څنګه، الله پاسېدل به م څنګه، الله پولیس ورات باندې تلل به م څنګه، الله ته به څه کوې را سره. او دا یره په هغې مو، لیکن دې منقبت ته وګوره چې وی هاکذا نبعث یوم القیامه، قیامت پر دقسې به پاسو د قبر نه. همغسې وشوه چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن دی، ورته حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما خوا کې دفن دی. چې څنګه څونه منقبت که زر ځله دی په نبی علیہ السلام درود سلام وی، نو ورپسې په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر هم سلام وی. دومره لوی منقبت، دومره لوی شان. یو ځل نه څو کرته حضور پاک مبارک د جنت زیری ورکړی دی. یو ځل نه، سړی یو ځل وایي که نه، یو ځل نه څو کرته فرمایلی دي ابوبکر فی الجنه، ابوبکر به جنت کی، عمر فی الجنه، عمر به جنت کی. بیا فرمایي ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه. لیکن دغه ابوبکر څونه لوی شان خاوند دی. یا جناب د قیامت یو حدیث کې دا هم راځي
چې د قیامت پر ورځ زما امت کې لومبي حساب کتاب به ابوبکر صدیق سره کېږي، لومبي حساب کتاب. او یو واقعه بعض علماء نقل کړې ده، خدای څوک پر مخکې کړ او الله سره حساب کتاب، من نوقش هلک من حوسب عذب، چا سره چې حساب وشو خو تباه شو. یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب وکړم، الله به په خپل شان لایقه ولاړي موجود وي. یو کس را مخکې که او څوک ور مخکې کړم، وی ما سره به دا دوه خپل وزیران ولاړي، ابوبکر او حضرت عمر. حضرت ابوبکر به د مټو نیسي ور مخکې چې الله سره حساب کتاب وکړي، په سلګو په چغو بشي الله ما سره حساب زه نشم کولی بل څوک مخکې کا، ما سره څه نیکۍ دي او څه دي. او دا اسې دا قاعده داره، دا انټرویو وغیره مونږ کله کله ورکړې ده، نو دې کې چې دا لومبۍ څوک ورشي هغه امتحان والا په هغه خپل لس دړي کړي، دا لومبۍ ګرانې وروسته بیا لږ اسانه شي. خدای پاک ما وردن نه کوه، لاس به راکاږي او جاړي به سلګۍ به او چغې به وي، او په دې اسې نه ناکام شمه. الله سره حساب کتاب کیدی شي. نبی اسلام فرمایي من حوسب عذب، چا سره چې عذاب وشو تباه شو. عائشہ صدیقہ ورته فرمایي د الله رسول قرآن شریف کې خو الله فرمایي چې سوف یحاسب حسابا یسیرا، وی دا خو اسې هغه چل والعرض دی، دونه دې نیکۍ کړي دي او دونه دغه دي ګناهونه ځان ګناه مې معاف کړو او مې بخلې، ولکن من نوقش هلکه که پوره حساب کتاب وشو که نه چې دونه زما احسانات دي نعمتونه د هغې مقابله کې شابه دومره نیکۍ راوړه، تباه شو سړی. دی بلاس راکاږي چې ما مور مخکې کا، الله رسوله دا عمر مخکې کا، دا عثمان مخکې کا، دا فلانکې مخکې کا، زه نشم طاقت لرلی. او نبی علیہ السلام به راکاږي او نبی علیہ السلام بم جاړي، دی بم جاړي، او اتلس شلې زره قامه ولاړ دی او ټول پیغمبران ولاړ دي، لومبۍ سمه تماشه ده. دې کې به الله د طرف نه آواز وشي، وی تا د دې ابوبکر په حق کې ویلي دي چې ابوبکر فی الجنه، نبی هم په جړا کې وی او دا خو ما ویلي دي، نو تا خو زه نه دروغجن کوم، تا دې دروغجن کوم نه، دې بې حسابه بې کتابه لار خوشې کوي چې جنت ته ځي. دې نه غټ منقبت بل شته، لوی د الله احسان عظیم دی. او سره د دې نه ابوبکر صدیق به باغ ته لاړ، نو په جړا به شو. افسوس ارمان که زه د وجود یو ویښته وې نو څه خبه وه، کټ شوی به م ختم به وم، که دا مرغی وې نو څه خبه ومه، زه یو ځل به مرګ راغلی او ختم به و خبره. افسوس که زه ګیا وې نو څه خبه وه، یو ځل به ریبلی شوی وم، سارو به خوړلی وم، ختمه به ومه. اسې نه الله په قهر او غصه نشي راته، که په قهر غصه شوې نو بیا خو ختمېدل نشته که نه د الله.